دا مليان کله کله د مسلو کې اون خلی کنه الواشتاو نشتاو ګړاشتاو نشتاو زم به نظیر اشتا کنه خبره د سری شونډې نړۍ غاړې کوا مليان یې لیونی کړه ته پوه شوې الواشتاو نشتا پوهېږي چې دا دندان مې څوک نشي والی پرون مې وویل د جمعې مونځ کې مالزمون قومي او صوبایي اسمبلی چې دي د دې مثال د قچرې دی قچره نه بلاربیږي او نه لنګیږي واحد حیوان دی چې نه لنګیږي او نه بلاربیږي په 45 کال کې ستا د قومي او صوبایي اسمبلی نه هیڅ راونه وت هیڅ پالیسی ته راونه وتا ایس کارکردگی تیراو نہ ہوتا شرم پکار دے دا سے ملک تا شرم چې یو هایوے سڑک د کراچۍ جوړیږي نا دمره چینیانه ورته راوستي دمره ستاده یونیورسيټي نه تاسو سره جوخته شي دا دې کې دا د ساينس پروفیسوران نه دي تاسو ګورئ دا لکان نه په خپل ولکه دا څوک دی دا د ساينس پروفیسر دی پارام کې نه پار مخوب میں شناسم پیران پارسان پارام کې د ساينس پروفیسر یونیورسيټي کې ما تقریر نو پروفیسر را سره یاره جی یہ کائنات کې سری پارام کې ته پر ریسرچ څه کوي ته پر ریسرچ کوي نستاسو د پوند چال پیدا او بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم وی ارسنگ جامی چاغند واغند خود استاد پند چال پہ جنما استاد انجینئرنگ یونیورسٹی نا سڑک جوړول نه دی راوتی تر 45 کال کې هغه لم چینیان راوستي چین لم ټیکا ور کړی یعنی ستا انجینیرانو له سڑک جوړول نه ورته جاس خو پریدا اټم بم خو پریدا هایدروجن بم خو پریدا نن د قاضي حسین احمد بیان دی چې هایدروجن بم جوړ کړ او بم جوړ کړ او پلانا جوړ کړ نو پارام کې دا بے غیرت قوم دے سو کے پہ یو رنگ کے دو کا کئی سو کے پہ بڑ رنگ کے دو کا کئی سو کے پہ روٹی کپڑا مکان دو کا کئی سو کے پہ ہمارا اعظم غربت کا خاتمہ دو کا کئی خیال امراغ ہے سو کے پہ ہمارا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ باندھے دو کا کئی اور منگم پہ اسلام لفظ دو کا کہوں کہ مرشی اور دا خیر بوٹائی بھی دو ورجو کے دا غیر ہمڑے ډیر خوش الکه تاسو یو عقلی خبرې کوي سره تاسو دا تانه یونیورسيټي ټاون ده کنه دا د دنیا پولیس چې تاسو ونیسي او کسټډي در باندې واجی او تدل تفکر کې کله راغون کې دا پولاو دا شمه د غوخو په باندې خوري چې زمون سړی په حوالات کې دی اغله ورسي دا کور باندې د پولیس په کسټډي کې دی او ته د شمه په خله منډو بیا دا بوډاګان چې زما باندې سنت ورته کوستا کال او برتا کال پورې وایي خدای ته وګورئ خدای لوی ورځ ته وګورئ د خیرات طریقه نه پیژنئ د زکات مصرف نه پیژنئ پچا د خرولو طریقه نه پیژنئ خرول طریقه خو هغه ده چې کوم اسمان نه بصفتونه کې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه کی ضمیر چاته راځي ده په خپل ورته وګي ده پچای او خرولا مسکینم و یتیمم و اسیرا خیرات طریقہ پی جنا
مړی پسې سلیګل غواړي به بړستنې سړی وګوره یو بړستن ورته واله بربن سړی وګوره یو بنین ورته واله به وړو سړی وګوره یو شل سره وړو ورته واله تیر ورځو کې یو سیک راغی سیک زمونږ د وطن دا خیرونه چې غواړي دا ټول فراډ او دوکه ده ډېر شی ورسره سیک راغی کېناستو السلام علیکم وعلیکم ویلې پکار خو نه دي خو ډېر مجبورم او ما ته وی ته مې وکتې نو تام ګیره د زما په شان او یو دړه وړه مې پکار دړه وړو ما 50 روپے ورکې حیران شوم په زندګۍ کې دا تاریخي خبره وا چې د بچپن نه ز سکانو اندوان ګورم په سوال ما چرته نه دی لیدل خدا جوړ ډېر مجبور دی په خدا باور وکړه چې 50 روپے ما ورکې نیغ لاړو د وړو دکان ته او ترخ نه صادر راوېستو په 50 روپو والا وړي واغستو ځان سره یو امرګرو ماته جره دا خو سیکو مالا کما قلیږي حضرت عمر بچوي چې د کوم دریاب په غاړه چې سپید تند مرشیم خدای به مانه ویلی په سپید تند مرشي د خدای به تاسو د حضرت عمر نه کوي دا وجه ده چې تر مونږ پورې اسلام را رسیدلې ده چې دا کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله خپل صادر به ورته وغوړولو په خپل به پسمکه کېناستو کافر به په صادر کېده په سبا می کتو هغه سیکرا چې سیکراغو نو ماته وی چې تا بیگا ما سره لوی نیکی کړی دا او زه لساتو زینو کې ګرځیدلم خو ما سره داسې چانو کړی لکه تا چې بیگا وکړه زه تا سره تعارف کول غواړم ما زما پلانای نامه دا او دارا تخلق وی خاغتی مالا وزې موبایل ما په کابل کې ستا کیسټي اوریدلې وی او زبا یو میاش پس بیا راځم بال بچ راولم او سره د بال بچ ز مسلمانېږم تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې زړه یو زړه مولانا وی دل بدستا ورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است سل زرا زل د کعبه نتاوی دل دمر وقت نه لري لکه یو زړه چې د الله د پاره خوشحال کې حکم وخت لري یو نو عزیزانو چل زده کوي د مړي او د ژوندۍ چل زده کوي والله العظیم کمړی را کې شوی دي چې ما چاته جواب نه دی کړی چې راشي ما کې مړ شو مور مې مړه ده چې پلار مې مړ دی چې لور مې مړه ده چې تر مې مړ دی چې نیا مې مړه ده چې نیکه مې مړ تیرا جمعه مې د سکه د ماما زوی مړو جواب راغې بس کور ته لاړم زنانه میزان سره کې او لاړم مرګري راته زمزم مال په آرام کې نه کنه تی بخنم لذي دکان کې راته وی جنازه ما په آرام کې نه درته چرانش چې منشي عرب وي خلاص لاړ جنازه مې ماما می چاويشته بالا مانه کې پښتنه وکي چې ما سره 24 غنټه ناس پاستی کته خبر ایم د سړی زوی باندې او ټلیفون راته شو بس کور تلاړم زنانه نظام سره کې وکړي تلاړم ما خان ته واپس را مور مې مړاوه نو لور مې مړاوه نو یو په زندګۍ کې مې چې کم کار کړی غدا
چې مور مې مړه نو مفتی محمود صاحب د خدای بخي هغه دلیو نو زما مور د مفتی صاحب ډیره معتقده و په بیماری کې به مانه پښتنه کوله نو مفتی صاحب ته مې وویل چې زما د مور ستا ډیره معتقده و چې د دې د جنازه ته وکړي نو دا مې دړه ارمان پوره شي نو پاغه مې جنازه کړې نور نه ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء دا جلسے تقریرونه چې کوي دا وی اوسګار دي زه د عشق بکار کې اخته مې اوسګار نه مر اوسګار نه چې ما یو خاص سړی عالمي نیک سړی بزرګي ورتل ثوابي کله دی وی علاقه دی وی محله دی وی لارشه اوس چټونه دي صاحب لا خلکو چاپ کړي دي ورپسې دلته بمی پلوسو کې چاپ کړي پراته دي ورسره تاریخ ماریخ واچي او پلانې دی او بالامانی او پلانې کله او پلانې کله او چټای پلانی کلی ته چې ادمړي غم ورسره نه غم داو کا بدبخت چټیان پرې د چې دا کم خوا روان شو کم پولیس گرفتار کو دا ساتي چاو استا کم کور روان دی پکم عدالت کی بے پیشی کیگی بیگا خو زما ملمو چنن با بیگا لد چا ملموی تا غم تو کار ایو خلا و لوری مڑاو مونسا شپای پکورو ساری پی جڑل ویل بچیا بیگا خو خدا ملما پماوی دادنن اتسلوی اخکال مخ کی شیر در تویم چی ما تا یاد لے بچیا بیگا خو خدم علم پماوے خدای خبر شچ بیگا لم علم پچاوے تاسو خیال راغی تاریخ وګورئ د دې بزرګانو مرګونه وګورئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جو وفات کېده بی بی عائشہ ورته ناس تولوري او دا شعر وی چې من لا یزال دمعه مقنعا فانه فی مره مدفوق اے پلارا د پیغمبر علیہ السلام په وفات می اوخی په سر کې بند کړي وی چې پلار می ژوندې اوس به می د سترګو نه د اوخو سیلاب روان شي پلار ورته سوې ورته وی بچیا تو ولی جاری جڑا خو ما تا پکار دا داسی پولیس بمی اونیسی چی پی جنمینا داسی کور تا بلار شم چی لیدلے میں ندے داسی عدالت کی بمی پیشیوی چی لیدلے میں ندے جڑا مال پکار دا تخو جوندے چا سر بکین پام بدے غلط شی دا حضرت عمر وفات گورا چی توخ کی وفات کے دے یو سڑے والا راگے پختنل راغه نو داغه دا لنګ چې ده خطاو دا گیټای پکې پټي حضرت عمر چې ورپسې دا شو کته نو आवाज ورته وراشه دا لنګ گچت کا گیټای بربند کا اخر وخت نه ده سينه چې دا حق ویل می په ذمہ پاتې نشي چرته د چا چې دا گیټای په پرتګ یا په لنګ کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه الله په قیامت کې د رحمت په نظر ورته نه ګوري اوس خو تاسو گیټای چې موس کوي نو پرتګ باندې وهاي کنه اسیم خطه نه 24 غنټه به پرتګ چتی او دا گیټای په کې ښکارای عزیزانو د دې خلقو ژوند وګورئ د دې تاریخ وګورئ د دې مړی وګورئ د دې ژوندۍ وګورئ هغه څه کوي کړ مړی هغه څه کوي ژوندۍ هغه څه کوي او دا مدرسه ده تاسو ته پته ده چې پکې دین ویلې کی قران پکې ویلې کی حدیث پکې ویلې کی څومره طالبانو نن دا سر باندې کی
اتلس د کوم ځای یو د بنو او نور چې د افغانستان او د پلوسو په کې څو نیخ د مرکه چې ورکه دا سړیتوب دی یعنی پلوسو کی الله توبه اے د خدای بندگانو تاسو به خدای له څه جواب ورکړئ زه مولایم چې زه خپل بچی ته دا دین نه خیمه خو زما دا دین نه دی خوښ بیا کنه کنه دا زما بیا نه دی خوښ که ستاسو دا دین خوښ وي تاسو به بچو ته ښودلی حدیث کې راځي کم مور او پلار چې خپل بچی ته قرآن وښيي دغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ دستاربندي کیږي او تاج پوشي به ورته کیږي دا سي تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي دا څوک دي وای دا هغه مور او پلار دي چې چا دنیا کې خپل بچی ته قرآن ښودلی دا ستاسو خوښ نه تاسو په ایمان وای چې ټلویزیون ارش په ګوري کنه دا د پلوسه خلک لا سوچت کوي چت کوي کنه ارش په ټلویزیون ګوري کنه وی سی آرونه در کرشتا کنه دا دی خنزیر ملک بیا ډیشن ټی راوستي کنه دا شتا کنه ارش پای ګوري کنه چې د قران او د حدیث وخت د چا پزړه کې د ډیشن ټی وی عمرم نه د ټلویزیون د ډرامې عمرم نه او د وی سی آر عمرم نه دا قران به په قیامت کې بخنی کوي ها دا به بخنی کوي دا قران چې استا په قبر زوی مچ مولانا صاحب سورۃ بقره اول اخر ته وایي سنت طریقه ده خو سنت ته پاس تا کنه لاندې دې زن طلاق سره څه چل دی سنت کا ور سره لاندې کېدم خدای والله کپړي دي زموږ د ملک رواج ده د عهد نامه ده کڅ دی او کتاب ده دا ور سره په قبر